أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سورة قصص مخی آیتونو کی موسیٰ علیہ السلام روان دے دو کسانی ولی دو چی جاگڑا باندی دی. یو د موسیٰ علیہ السلام د قبیله د ډلې نه دی او یو د دشمن د ډلې نه، یو قبطی دی یو بنی اسرائیلی دی. بنی اسرائیلی کمزور دی، آواز یې وکړو چې دا سړی ما باندې ظلم کوي. موسیٰ علیہ السلام ولا سوک ورکو او داغه خبره ختم کړه. خبر وشوا موسی علیہ السلام دا خبر وکړه چې یا الله تا ما باندې انعام کړل، ما باندې احسان کړل، مال دې طاقت را کړل، نو زه چرته د مجرم مددگار بنه جوړېږم. سباله بیا مسله په خراغلا چې وی قتل هغه سړی سره بل سړی نه خته دي. هغه بیا आवाज کو موسی علیہ السلام متوی چې دا سرکشي په ټوله پتا کې دا خو اراده وکړه چې هغه سړی راون نسی کم چې د دشمن د ډلې نو نه د خیال کو چې دا کس نن ما را نسی نو هغه وی چې پرون دی یو سړی وجل نو نن ما وجنی. خبره د خلینو وخته بل سړی واوري دا لاړ خبره التکی حکومت ته ورسوله. خلکو خبرې شروع کړي، جرګې مشورې شروع کړي چې څه چلو کو وس د سړی په باره کې څه چلو کو. التکی هغه لګیا دی، حکومت لګیا دی، د سړی په باره کې سوچ او فکر کوي چې څه چلو کو. د سره سو کو قتلول پکاري دي، قتلول غواړي. په هر زمانہ کې دغه څه قصې راځي، کله ظلمي د حکومت د طرفنا، کله جو ظلمي د عوامو د طرفنا. دا خبره دغه څه رواني د یو بل سره دغه مقابله نو کله کله دغه ظلمونه کولای کیږي. انصاف د قوم سره د رعیت سره چې څوک نه کوي د ناکامي د حکومت چلیږي نه. یوازې ظلمدان دی چې وهل ټکول کوي، وهل ټکول بے ځای چې کوي نو دام ظلم دی. او دا نور هم ظلمونه دي څومره چې دي مالی لحاظ سره، ټیکسونو لحاظ سره، په ګرانۍ په لحاظ سره، دا ټول ظلمونه دي. نو دغه سه حکومت بیا چلیږي نه. مخکې یو روایت ما پیش کړو، الله رب العزت د هغه حکومت سره امداد او مرسته نه کوي چې ظالمي. اگر چې مسلمان دے د الله امداد بو سره نه، حکومت به یي لیکن امداد بو سره د الله د طرف نه نه. ولی ظالم دے
د ظالم سره د الله امداد نه او هغه حکومت چې هغه کافر دی خو عادل دی نو الله وسره امداد کوي نو د کافر سره چې هغه عدل کوي د قوم سره د رعیت سره د رعیت څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی الخلق عیال الله دا مخلوق چې دی دا انسانان او دا نور مخلوق چې ګوري څومره مخلوقات دي دا ټول د الله عیال له د الله کوړمه ده نو الله به د هغه چا سره خ کوي چې الله د الله د کوړمې سره سوخ خي د الله د عیال سره سوخ خي چې الله د عیال باندې ظلم کوي نو دې په خپل ځان باندې مو یریږي په دنیا کې کتیوا نغستې شي ډېر دي چې په دنیا کې تیار شي خلکو لیدل دي په دنیا کې په ذلت سره په بے عزتۍ سره د دغه کرسۍ نه را کوس کی نو بیا په دې خلکو کې هم بے عزت کی او د بے عزتۍ په مرګ باندې مړ کی دا الله رب العزت خلکو تخیوم لیکن عبرت به څوک اخلي سړی راغی وی حکومت راجمع شوه د استا په باره کې فیصله کوي چې تا مړ کی تا قتل کی نو ته دې نه وځوس موسی علی السلام دا غزین لاړ نو چرته زی نو دلته کې داغه تذکرہ کوي مدین ته لاړ مدین طرف ته مخ کو هغه طرف ته وي تقریبا اتو ورځو لار وا نو په دغه لار باندې روان دی ایسو کو سره نشتی د لارې سفر خرچ وسره نشتی توخه وسره نشتی روان دی اخر هغه ته ورسید گزاره به کړي په لار باندې سې او سبل سو په دې باندې گزاره به کړي بیا پیغمبري نو پیغمبر طاقتوري او رسو طاقت تذکرہ هغه مرضی سره د دین چې دومره وګې دي اته ورځې پتی ریشي ویني او بیا هم طاقت ادا سي دی چې رستو راځي التکی هغه بوکرا وستلو نو بوکا وې دومره درانه و چې لسو کسانو براويستا نو هغه موسی علی السلام یوازې وکړه خبر راځي التکی مخه ته چې کوم حالات مخه تراغلي داغي تذکرہ وکړي مدین کې پاتې شوه ده نو 100 کال پاتې شوه ده داغي تذکرم کوي ولما توجه تلقاء مدین کله چې توجه وکړه مخه کړه اراده وکړه طرف د مدین ته قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل وی یقینا رب زما یا نزدې دې رب زما چې او بخي روان بکی مال رپنی غلار پنی غلار و ما روان کی الله دې طرفنا دغه سي کلا کلا یو سری ته لار خو دې کیږي دې پزان مای پويږي نه کلا کلا دې په چورانګي کې ودرېږي څه چلو کوم کم طرف تلاړ شم پزړه کې راشي وې دي سيزا په هغه طرف باندې روان شي سره صحیح ځای ته ورسي لارې دوشي نو دې حیران شي څه چلو کوم نو کله کله الله د طرفنا د تلارو خو دې شي زدي سي کله کله ورانو شي سوچ او فکر سره وکي نو زرد چې رب زما روان بکی مال رپنی غلار روان شو لاړو ورسي دا خبرې نه کوي چې دې جن روان شو نو حالت کې غرمه پیراغ نو حالت کې آرام وکړو بیا چې لاړو حالت کې بشپرال نو حالت کې شپه وکړه د ونی د لاندې شپه وکړه حالت کې لاړو د بلې د لاندې شپه دا قصې په فزول قصې نه کوي قرآن دا فزول قصې او روان شو مدین ته روان شو سورزی وا کتابونه لیکي اته ورځو لارو او د لار نو دغه قسم نه کوي مدین طرف ته روان شو لاړو رسید ولما ورد ما مدین کوم چې غرضی خبر دا کوي نکله چې ورسید ده ورکوس شو ور رسید وردا ما مدین عبود مدین تا وجد علیه امه من الناس يسكن و مندال تگی ډلا د خلکو یو
ډله د خلکو یو ولیدا خلک ډېر ګڼ خلک راغلي لګیا دي سګي یسکون خلک خپل څاروي اوبه کوي ووجد من دونهم امراتين تزودان او مند د دینه دیخوا یو دو جنہ کوي دو خزي تزودان چې هغه خپل څاروي منع کوي کا عجیب خبره ده انو خلک څاروي اوبه کوي او دی منع کوي موسی علیہ السلام طرف ته موسی علیہ السلام ناسته تاسو ته چل کوي تاسو خلک څاروي اوبه کوي تاسو دې منع کوي قال ما خطبكما باستحال له تاسو دا کار کوي قال تعالى وتویلا نسقي حتى يصدر الرعاء وی منګه دا خپل څاروي نو بکو تر دې پورې چې دا خلک خپل څاروي واپس کی وابونا شیخ کبیر زمون پلار دې بوډا هغه ته تاسو څاروي ول منع کوي هغه زمون پلار بوډا دی نو دې کې پلار د بوډا والی څه خبره ده دې کوم بازی دا بازی خبره چې راشي به خکاری داسې دا بیزا غونډه کی دا خبره ده دا بیزا چې وته وای نو دا وته هغه سره وای چې هغه مقدي هغه خبره باندې نه پويږي نه وته بیزا وای کله حدیثو کې بعضی خبره راشي خبر راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الاذنان من الراس وګونه په سر کیږي دا خبره چې تاسو څو قم قلب کوي دي شنو وګونه په سر کې بخبو کی وګونه په سر کې دا خبر دا خبره چې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې کوي نو دې مقصد الته کې شاته یو غټ مقصد ده هغه لپاره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم العين حق سترګشته عین شته سترګشته دا پیغمبر دا نه وي دا چا به انکار کړي لیوانه به انکار کوي نو سترګې نشتی دا ټول ستړی یې خپل غټ غټ سترګې لري ساروی د هغه سترګې لري پیغمبر وې سترګشته دې مطلب دا نه دی العين حق دې نه بل مقصد دی اخواتا ما سره په خبره نه پويږي یا بل بل څه وي العين حق یو سره ماته وي نظر په بارکی نظر لګي نه لګي ما یاو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل دغه سی ویل العين حق نظر لګي وینا دا خودي سي نه دی ویلي دا خودي سي وایي چې سترګې شته مې دا ولې باندې ستا په شان دي اب وایي پیغمبر هغه لیونه نو بیزا خبر نه کوي پیغمبر چې خبره کوي نو غرضی خبره کوي العين حق سترګشته نه نظر لګي دا خبره کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې وګونه په سر کې دسی نه وایي نه کم حکم چې د سر دی دغه حکم د وګونو دی پیغمبر شریعت بیانوي د وګونو حکم هغه د سر د حکم په شانتي دی سر مسبکه نو د وګونو بم مسکه نه وګونو اینځي ته پیشکاری پسې سرنج پسې راغسه دنه پیشکاری پکې پیشکارو ته ضرورت نشته بس وګوته باندې لاس یې لونکړل وګوته پیرا کا خور خلاص وابونا شیخ کبیر دل دکی خبردار راځي چې کور خزو ته ګورا او هغه کور ساروی جنکې دی او هغه ساروی را وستلې ساروی وبکې هغه دا کوم قصه چې ته اینه زمنګ دا نو خبره داسې ده چې زمنګ سوچته نه ابونا شیخ کبیر زمنګ پلار بوډا ده هغه دا کار نشي کولای نو ځکه موږ مجبورن راغلیو دی بازی خبره کې پټ ځان لا یو غټ مطلب او غټ معنی پکې پرته ای وابونا شیخ کبیر موږ پلار بوډا ده ځکه موږ راغلی دلته کې چې ګوره په دې زمانہ کې بازارونه چې ګوره یا خزو ډک دي اګه ولې سړی به سره می خاون به سره خاون بګاړي کې ناشي او خزه بګرځي په بازارونو کې دا سبا وې دي ځکه رونه به یي بچی به یي خاون به یي پلار به یي او خزه بګرځي حالت کې
خزي وتل خورشتي خزي د پاره یا کور دی یا ګور دی وای کورونه دی بازارونه هغه د پاره نه دي بازارونه کې خزي ګرځي سوداګانې به خزي کوي نه دا موږ چې راوتل یو نو موږ مجبورن راوتل یو سوچته نه پلار یو دی بوډا دی او لګ بوډا نه دی شیخ کبیر ډیر بوډا دی خبره کې مقصدی موسی علی السلام پوه شو موسی علی السلام پیغمبر دی اب یا دې خبره چې واوري دا چې دا دې مسله دی ښا فسقالهما نو به اوس کولې دا غي د پاره او به راوستي سمره په طاقتور و دا هغه کوه او هغه نسل کول غواړو غوښتو یا میچن واغه ګرځول غوښتو څه قصې مې خلق کوي هغه ته ضرورت نشته پیغمبر الله خبرې نه کوي زیاتی ګړي خبرې نه کوي کم چې غرضی خبره ده غرضی خبره څه ده کوئی په غاړه باندې ته ولاړې نو حالت کې ارسه چې کې مال وبو پکار دي ارسه کې چې درو باسي فسقالهما نو به اوس کولې داغي د پاره ثم تولى الى الظل بیا واپس لاړ یو سوري ته لاړ ونه بوا داغي سورې بو لاړ هغه ته کې ناس قال رب لما انزلت الي من خير فقير وی الله یقینا زو خامخ هغه چې تیرا کې مالا د خیر نه د مال نه د خوراک نه فقیر نو زه محتاج الله زه محتاج ستانه غواړم دا نه چل دی کې باندې سره یو کارو کی معمولی کار وکړي وای اوس دې مال پیسې راکا دې مال دې پیس راکا دې اوس مال اجرت راکا باندې خلک خبره کوي خبره هم په پیسو باندې کوي وینا اگر ما تلارو خای دغه ته کوم لار الله پلان کیږي تا پلان کی کوړتا مال سره کی در خو تا دلته کتاب خبري څوک نه دا بازي کارونه سره د الله د پاره کوي فسقالهما نو به اوس کولې هغه د پاره داغي پسارو باندې ثم تولى الى الظل نو بیا واپس شو ورو ګرځي دی سوريتا قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير و يقينا رب سما فقال ربي وزما رب اني الي لما انزلت الي يقينا ذو خامخ هغه چې راکې ته مال د مال نه د خیر نه د رزق نه د خوراک نه فقیر نه زه ته محتاج یا لستانه غواړم خلکو نه غواړم او مسکولي مهنت کړلې غټ مهنت کړلې کتابونه سره ګوري مفسرین هم لیکلي چې نو درنه بوکوا درن کارو ګران کارو آیت سنوي ویلي لار ځان په کلام یو ځای ته کیناس جنکه لاړې کورتا کور کې به ته پوس شوی چې تاسو نن زر را لې سې چلو شو حالت کې وته به چې دې یو سړیو ناشنا سړیو او دې سې چلیو کو او ښه وشرای ولي فجاءته احداهما نراغل یو داغینا مخکې سارو سره چې راغل مینو دوته نوي وس چې راغل نو یو تن راغله تمشي علی استحیان روانه و داسي گویا کې دا په حیا باندې روانه ده د حیا نه ډکا روانه ده په حیا باندې ده حیا نه کړه هغه زموږ د چې ګوري د خو بیا بل شان حالي د بازار ته جلا شي طالب حیا درشي تبسترګي کته کې الته هغه نه کته کوي هغه مخنخ پټای تا طالب حیا درشي چلو کومس تب روانې نو تب لار کې هغه بلار نه کوي هغه بدا سره علاج به بند کړي خزو د پاره دغه شیخ برګ تلل دا د شریعت خلاف دي خبر بنځي خزه چیزونو په لین کې بزي په قطار کې یو خزه مخ کې دانو بل بور پسینو بل بور پسینو بل ور پسی دا چې تک برګ روانه شغال ته لاري وړي دي نو خ د سړی بل څو چیزونه مسګزي سبا کې دلته چې ګوري نو کله با دوته نه رواني نو کله با درې ته نه رواني نو لار به ټول بند کړي نال دغه گاڑی والے نو گاڑی بهر نه کوي دي کنه اخوا کیږي نه لار نه کوي
دا چې راغله نو یوازې وه، داسې وه په حیا باندې روانه وه. قالت ان ابي يدعوك، وی یقینا زما پلار راغله نو لر نو ته وی ان ابي يدعوك، یقینا زما پلار تا را بلی ليجزيك اجر ما سقيت لنا، دې لپاره چې بد درکې تعالی دا هغه څه چې وبس کولی تعالی اجر ما سقيت لنا، اجرت دا هغه څه چې تا وبس کولی زموږ د لپاره. دغسی خبر وشوه موسی علیہ السلام ورسره روان شو، لاړ ورسره ځای ته ورسېد. خبره قرآن نه کوي، روان شو. نو څنګه روان شو؟ ښځه مخکې وه، سړی ورپسې و، موسی علیہ السلام پسې ورپسې و. نه دا نه وایي موسی علیہ السلام مخکې و، ښځه ورپسې وه، داسې هم نه وایي. دا فضول خبرې دي. او دې نه وایي او زما پلار ته رابلي، اوی صحیح لاړ ځای ته ورسېد. بعضې خلکو لیکل دي ښځه مخکې وه، موسی علیہ السلام ورپسې و. نو موسی علیہ السلام طریقه دا ده چې کله د کم طرف نه خطرې سړی به هغه طرف ته عام طور باندې خبره دا ده سړی به مخکې ښځه به ورپسې، ښځه به مخکې کوي نه چې ښځه به مخکې روانې ته به ورپسې. بعضې وخت کې خطره راشي، بعضې وخت کې سړی لاړ شي عمرې له حج له، سړي سره خپله ښځه ده ناروانه ده، نو حج په موقع باندې کله کله په یو ځای باندې ګڼه جوړه شي د چقېدو خطرې. نو دغه ځای کې چې وس څنګه ښځه سړی مخکې دی ښځه ورپسې ده، دلته کې مسله جوړېږي ورانېږي وس، نو سړی دې رستو شي. د لپاره چې دا ښځه څوکونه چقي دارنګه ښځه ده نو هغه نور خلک به ورسره بیا ملاوي ټچکي، بعضې کې رش زیات شي، نور خلک به ورسره ټچ کېږي. پکار دی چې دی رستو شي، دی ورسره ټچ کېدی شي. ولې د خپله ښځه ده، دی ته لاس چاپېره کړي، لاس داسې چاپېره کړي، داسې د نیوو خبرې نیوی هم شي. او که د نیوو ضرورت نه وي نو لاس یې چاپېره کړي نو خلک که راځي نو د ده لاس نو به تنبیه یا خواته به ځي. بعضې وخت کې شریعت دا ډېرې خبرې داسې دي چې هغه بیان کړي، ځای په ځای باندې بیان کړی شي دي. د ښځو حقونه دي، د ښځو دپاره د تلو طریقه ده، مخکې ته به ځي رستو به ځي څنګه به ځي. بهرحال موسی علیہ السلام ورسېد، فلما جاءه، نو کله چې راغی موسی علیہ السلام هلته کې هغه د هغې پلار خواته راغی، وقص علیه القصص، او بیان یې کړو په هغه باندې خپل بیان خپله قصه خپل څه چې وو رویداد هغه بیان کړه. زه ولې راغلم دلته کې؟ مشهوره دا ده چې دا شعیب علیه السلام او دغه لوڼه وي، بعضې د لوڼو نومونه هم لیکلي، یو صفورا او بل عبرا وي. بهرحال نورو خلکو خبرې دي، پیغمبر نه دی ویلي، نه الله ویلي، بعضې کتابونو لیکلي. موسی علیہ السلام چې کله هلته کې راغی ته بیان یې کړو. او څوک بعضې پکې داسې هم ویلي چې موسی شعیب و، خو د شعیب علیہ السلام پیغمبر چې کوم پیغمبر دی نو هغه په باره کې بعضې حالات تاریخي اعتبار سره بعضې خبرې راځي. نو څوک وایي دغه شعیب علیہ السلام پیغمبر و، څوک وایي نه شعیب و پیغمبر نه و، شعیب نوم یې و. مشهوره شي ده، بهرحال هر څه شي دي. وقص علیه القصص، بیان یې که په هغه باندې خپل بیان. قال لا تخف، او ته وایي یریږه ما، نجوت من القوم الظالمین، تا نجات موندو د قوم ظالمانو نه. ظالم خو دلته کې د هغه فرعون د هغه لاس دلته نه رسي، دلته نه شي راتلی، دلته کې د هغه حکومت نه چلیږي، هغه خو ظالم خلق دی، ظالم قوم دی. تا د هغې نه نجات موندو راغلی، داسې ځای ته راغلی چې امن ځای ته راغلی. کله وایي اهلا و سهلا، اتیت اهلا و اتیت سهلا وایي، خپلو ته راغلی، پردو ته نه راغلی. قصې کې دې زمانې بس کوم. ولما توجه تلقاء مدین، کله چې متوجه شو دې طرف د مدین ته، قال عسى ربي،
وی زرد رب زما یهدینی سوا السبیل جروان بکی مالنا پنی غلا ولما ورد ما مدین کله چې د ورکو شورا راغه راکوس شو او بود مدین تا وجد علیه امتن وی مند داغ سره یو خلق یو ډالا د خلقو یسون چې او بیس کوله ووجد من دون امراتین تزودان وی مند د دینس دیخوا یو دوا خزی چې هغه خپل ساروی منع کول قال ما خطبکما موسی علیہ السلام وته استاس حال استاس شان سکار دې ساسو قالتا هغه دوال وته ویلا نسقي حتا یصدر الرعا چې موږ وبونس کو تر دې پوری چې بوزي د خلق خپل ساروی وابونا شیخ کبیر زموږ خپل ډېر بوډا فسقا لهما موسی علیہ السلام وبوس کولې د هغه د پارسو متولل ذل واپس یو سورتا فقال رب نوی سما رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یقینا ذا خامخا هغه چې تیرا کې مال د مال نه خوراک نه فقیر نزو ته محتاج فجاءته احداهما تمشي على استحياء راغله وا داغینا د خپل راغله احداهما یو داغه دوانه تمشي على استحياء روانو په حیا باندې قالت نوی ان ابي يدعوك يقينا زما بلا رب تعالی علی یجزیک دې لپاره چې بدل درګی تعالی اجر ما سقیت لنا بدل دا غسل چې تاو بس کولې زمنګ د پاره فلم ما جاءو کله چې راغ موسی علیہ السلام غزه تداغي پلار خواتا وقص عليه القصص او بیان کو پاغه باندې بیان خپل قال لا تخاف هغه وته یری ګما نجوت من القوم الظالمین نجات من تعالی قوم ظالمانو نه الله رب دې موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي قبل دعا وكفيني بما عليك